البريان ذكر بي كديك تيوا كدا ملحق تبا خفيفتان وثقيلتان خفيفتان وثقيلتان كتاب ودين سنتير او انه ليشتان تبقى خفيفتان انت فاعل بمعنى مفعول به انت فاعل بمعنى فاعل وانت ذكر تيشتان خدندا دا باقي ممكن ذكر وسنتير كلمتان حبيبتان الى الرحمن دا بكلمه الله تفوهين الله تفوهين ذكرني كده الله صفات السلبي بغيره صفات السبوتي بغيره صفات جلالي بغيره صفات جمالي مشتمل ده الله صفات ذكر الله خفيفتان على اللسان وجب بعد اساني وجب ولي اساني ذكر دي على حروف نشتا كم حروف شديدة بكينيشتا حروف شديدة مستعلية مربقة بكينيشتا حروف شديدة أو حروف مستعلية مربقة فجب بالدي أغا صف بكراني أبكينيشتا سبحان الله وبحمده يا دامنا بعد محدثين وي كديك أغا حروف نشتا كم قريب المغرب كم حروف جسمي قريب المخرج بين آغا كران بين أجبا تاسو شكيانيو كابيو رواية كنا قبر حرب بمكان قفر وليس بقرب حبر قرب قبر وليس بقرب حبر قرب قبر بكس آخرون تجا قريب المخارج دي دا باجبا باذكرات دي كنا مستسرات إلى العلا لكن دا حروف دي يا مالكو تككأتم علي كتككأتم على ذي جنة افرقوا عني متولي تاسوي كده سبحان سلام كلمة كيشتا ذكر سبي خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان الميزان بطلق الدليل الميزان تلك ولي الدليل عيسى عليه السلام والسلام فرمائے وی اغیو قیده بیده ویو نیکیلو بلکونا نو دنیکه کرواحت فاخرت دنیکه کرواحت کو دنیا کی او مٹاس پہ فاخرت کی او د گناہ مٹاس کو دنیا کی او کرواحت پہ کندے کی فاخرت دنیکه کرواحت کو دنیا کی نیکی کل گران دی ومتاس بپتت دیگی او د گناہ بولا سانے متاس کو ملاویگی اپا دنیا کی کرواحت پہ آخرت کی نو دا نیکی دا او دا نیکی متاس اپا آخرت کی دا سبحان اللہ و نیکی دا متاس دا مگر سقیلتان لکہ دا میزان تلکتا دا سقیلتان اکم کلمات طول وی سبحان اللہ وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله جمع سبحان الله یا سبحان مصدر زي الذي عامل ناسبا حسب بحسب وجوب سماعي ساي اصل كده وسبح سبحان الله وسبح سبحان الله يا وسبح يا سبحت سبحان الله سبحت وسبح سبحان الله او يا سبحت سبحان الله يا انزه من غير لفظه وكل مطلق زيه انزه سبحان الله وبحمده وانا متلبس بحمده وانا متلبس بحمده انت سبحان الله مقدم او بحمده مؤخر دا ولي لکه سبحان د الله په قسمه صفات دي یو صفات سلبی دي او یو صفات ثبوتی دي صفات سلبی چې الله پاک د نقایص دي الله د پاره شریک نشته الله د پاره اولاد نشته الله د پاره رفیق حیات دا صفات سلبی دي الله د پاره حمد او ثنا دا صفات سلبی دي ثبوتی دي نو د الله صفات په قسمه سلبی او ثبوتی یا صفات جلالی او جمالی وایي نو صفات سلبی مقدمی په صفات ثبوتی او ولی مقدمی دا صفات سلبی په منزله د تخلیه باندې د تخلیه الرذائل
او صفات ثبوتی فمنزله تحلى بالفضائل او تخلیه عن الرذائل مقدمه فتحلى بالفضائل اول بتخلیه کی ربا دیگه ربا تغیر الله نصحات کی بیا بدا الله انوار او تجلیات پزله کی ده استا پزله کی غیر الله انسان پرتی بیا د الله تجلیات په لګی نشي راځي داسې دوی چې یو کپڑا وایي هغه ول صفات داونه ماونه کی بوزي صفات بیا ولا رنگ ورکړي اول صفات صفات سلبي د صفات سلبي مقدمه په صفات ثبوتيه سلبي ولې مقدمه ما وجه بیان کړه لکه دا صفات سلبي فمنزله تخليان الرذائل او صفات سلبي تحلى بالفضائل تخليان الرذائل مقدمه فتحلى بالفضائل باندې سوچ شانه بیات کې لکه زبر بنانکم تفسیرات ونکم زماري دوی اول تخلیه ولوي دوستو بیا دا کلمات بیا تحلى بالفضائل صفات سلبي مقدمه سبحان الله صفات سلبي دي او بحمده صفات ثبوتي دي او سلبي مقدمه په ثبوتي باندې ذکر وی سبحان الله وسبح سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم دا بخاري شريف اخيري حديث دا بخاري شريف اول حديث انما الاعمال بالنيات او اخيري حديث تاسوي كلمتان حبيبتان دا اول حدیث او اخیری حدیث کې څه مناسبت دی امام بخاری دا اول حدیث او اخیری حدیث نقول انما الاعمال بالنیات اسانه توحید دا عمل صحت دا اعمال په نیت یا ثواب دا اعمال په نیت یا صحت دا اعمال نور ایمه دا وي نو صحت ثواب دا اعمال په نیت چې نیت دې شي نو عمل به شي چې نیت دې شي نو په عمل کې به وزن راځي ثقيله ثاني دي نیت دې شي نو په عمل کې وزن راځي ثقل راځي ثقيله ثاني یا امام بخاری شروع د بدل وحی او کتاب التوحید کې دا اخیری باب چې دا کلام الله دا الله کلام خلاص نو وحی کلام الله او دلته اختتام په چا باندې په کلام الله سره ابتدا په کلام الله او انتهام په کلام الله یادا چې دلته اخیری کتاب الایمان کتاب التوحید دی کتاب التوحید اول تبدل وحی او د توحید اول مدارس ایمان دی نو ابتدا په ایمان او انتهام په چا باندې راغلی په ایمان باندې امام بخاری دا اول حدیث استاد صوت دی حمیدی رحمه الله قال حدثنا حمید یاد نه یاد امام بخاری رحمه الله دا اول استاد دی حمیدی او دا اخیری حدیث استاد نے میسری احمد وبي قال احمد حدثنا احمد بن اشعب داخلي حدیث استاد میں احمد او داول حدیث استاد نو د حمیدی او د احمد ماده یوای د دوار ماده سره حمد دی نو الحمد فی اوله والحمد فی اخره والحمد في اوله والحمد في دا حدیث د امام بخاری نقل کړی دی تاسو غزل دا حدیث مخکې دی دا حدیث درې ځله په بخاری شریف کې راغلی دی یو د کتاب الدعوات کې راغلی هغه د زهير ابن حرب نقل دی د امام بخاری شیخ څوک دی زهير ابن حرب بیا کتاب الایمان والنزول کې تاسو دا حدیث دی نو التا بیا د قتيبه بن سعيد نه د امام بخاري شیخ صوت قتيبه بن سعيد او د داخلي کتاب التوحید کې دی نو د دې حدیث شیخ صوت احمد بن اشعب د امام بخاري د اول حدیث راوي صوت د اول حدیث راوي عمر بن الخطاب رضی الله عنه او د اخري حدیث راوي صوت صحابي ابو هريره رضی الله عنه اول حدیث راوی سوق د صحابي عمر فاروق او د اخري حدیث راوی حضرت ابو هريره رضی الله حضرت عمر فاروق مهاجر صحابي مکه نه هجرت کړې مدینه منوره او حضرت ابو هريره مهاجر صحابي
د قبیله بنو دوس نه هجرت کړو مدینه منوره قبیله بنو دوس نه